د الله رسول فرمایي یو سړی ماخستن پریوزي یا پریوزي چې پریوتی نو شیطان راشي د ده وسرته درې غوټې ورکړي د ده وسرته درې غوټې ورکړي دا غوټې چې ورکړي نو دی وایي اذا هو نام ثلاث عقد څه ورته وایي علیک لیل طویل ډېره اوږده شپه د ټیم ډېر پاته دی بدز پریوزه په دې کې لمنځم جن تیر سوی لمر هم راختلی دفتر ټیم هم تیر سوی د الله رسول فرمایي شیطان د ده وسرته درې غوټې ورکړي اوس نو شیطان کله د چا وسرته څنګه غوټې ورکوي څه رقم خبره سوه لکه چې شیطان نه معلومیږي دا غوټې هم نه معلومیږي ما تا شیطان کله لیدلی دی خو الله او رسول راته ویلی دی نو لهذا موږ شیطان ومنئ نو دغسې د الله د رسول خبره د شیطان د دې خبرې په باره کې چې کله ما او تا پرېوځو دی زما او ستا وسرته درې غوټې ورکړي چې شپه ډېره اوږده ده شپه ډېره پاته ده مه راپورته کېږه پرېوځه نو بیا دا غوټه دا معنا سوله یا معنا دا د شیطان پر انسان دومره غفلت راولي چې یو سړی په خپله بستره کې ویښ هم وي لا داسې جمعه تېر سوی وای وا د ټیم ډېر سته بله وار چې سر راپورته کړي لمر راختلی یا علما فرمایي د دې شیطان غوټې دا رقم دي لکه یو جادوګر و ساحر را ولاړ سي زما او ستا و ژوند ته غوټې ور ولګوي یعنې پر چا چې سیر کوي هغه مسحور چې کوم بلل کېږي هغه څنګه کارونه ور ودروي پته یې څه کار درلودلی دی لکه چې ساحر سیر کوي دا ستا کار در درولی سي جادو حق دی دغسې شیطان زما او ستا و سرته درې غوټې ورکړي چې غوټې راکړلې صحیح درې غوټې یو شي ته ورکړي هغه ټینګ سلو بیا راپورته کېږي نه و د الله رسول فرمایي وایي اوس فان استيقظ دا سړی سهار راپورته سو فذكر الله ان حلت عقده که چیرې دی سهار راپورته سو ذکر یې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله چې کله هم سهار راپورته کېږي پر دغه تور راپور چې راپورته سوې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لا اله الا الله دا تورې ووایه د الله رسول فرمایي چې ته کله راپورته سوې دا تورې دې وویل ان حلت عقده یوه غوټه د شیطان خلاصه سي فان توزع چې کله ته راولاړ سوې اودس دې وکړې ان حلت عقده دویمه غوټه خلاصه سوه فان صلى ان حلت عقده کتا بیا لمونځ وکئ درېیمه غوټه هم خلاصه سوه فاصبح نشيطا طيب النفس بس حشاش بشاش طبیعت برابر فکر برابر زړه خوشحال الحمدلله تاسو ولګوئ اندازه ولګوئ چې کوم څوک په جومات سهار لمونځ کوي د هغه سهار ناسي نه راځي هوای الحمدلله سار من لمونځ په جومات وکئ ډېر خوند یې وکئ طبیعت مې برابر سو فکر مې برابر سو اوس که د شیطان په قول وکړو لمانځله نسو راپورته والا اصبح خبیث النفس کسلان متفق علیه رواه البخاري ومسلم بیا که د شیطان په قول نه شیطان خو سرته درې غوټې ورکړلې او بیا دی راپورته سو ذکر یې ونه کوي او داسې ونه کوي لمونځ نه وکوي د الله رسول فرمایي ټوله ورځ د ده نفس چې دی هغه خبیث ناپاکۍ پلیته یې او سستي کهالت په پښتو کې چې بولي ناسیتوب داسې ناسي ورځ راباندې تېره سو ولې یاره سهار لمونځ راسه تېر سوی و نن سهار لمونځ راسه قضا سو نن مې د سهار لمونځ نه دی کړی ډېر مې طبیعت خراب سولو کم سړی چې په جومات لمونځ وکړي د هغه به ناشیتوب ختمیږي کم سړی په جومات سهار لمونځ ونه کړي ګورئ نارینه در ښیم زنانه بیا پر خپل ټیم راپورټ سو لمانځه لره د الله رسول فرمایي چې په جومات لمونځ وکړي ته به څه شي نشیطا طیب النفس طبیعت به دې سم وي مزاج به دې سم وي فکر به دې سم وي زړه به دې حشاش بشاش شي او که دې لمونځ ونه کوي بیا به څه شي بیا به اصبح خبیث النفس طبیعت به دې خراب وي مزاج به دې خراب وي نفس به دې ولاړ سي در په دره سي او بیا به کسلان سستي کهالت ګورئ کم خلک سهار منځله راپورته کېږي هغه څو بیداره دي چې بیده دي پر یوه او پر دوې او پر څلور بجې پرېوځي تاش و کرمبوډ و هغه بل چش بولي هغه چې ورته ولاړ څه شي سنوکر کوي او بیا پر درې څلور بجې پرېوځي او بیا دی غرمه پر 12 راپورته شي بیا یې د ملا څه اورېدلي دي که راپورته شوې ناوخته د الله رسول فرمایي لمونځ قضا سوی په هغه ساعت کې قضایي راګرځوه ښه نو به ستا څه زوروره ورځ
دا ورځ جوړېده خرابېده د الله په اختیار دی نو چې تا د الله رب العزت دین و اسلام و فرض و حکم ور خراب کوي نو الله به ستا ورځ در خوشحاله کوي ټیک دی ځواني د موټر دی باډیګارډ دی چوکیداران دي کیمري دي روپۍ دي زبردست اعلی ناشته ده 15 ورځې 10 ورځې 20 ورځې 50 ورځې یو 50مه ورځ بیا د خپل ځان تماشا کوه ورس حساب ولګوه شوګر بستای حساب ولګوه هغه د زړه والو نه بستا باندې حساب ولګوه ستا به نوري خبرې چې دی هغه خرابې سوي ولې یاره والله که نو نه په پوسوي خامخا غوړ مې ډېر خوړل دا هغه خبره ده چې تا د الله و دربار ته ټیم نه درلودی نن الله رب العزت و تا ته ټیم نه درلري نو په دې وجه د الله رسول فرمایي چې کله څوک پرې وځي نو شیطان راسي ورته وایي شپه ډېره پاته ده مه راپورته کېږه او بیا چې کله دی راپورته سي سبحان الله الحمدلله الله اکبر ووایي یوه غوټه خلاصه سي د شیطان د غفلت د جهالت د شیطان د دوکې او بیا چې کله اودس وکړي بله غوټه خلاصه چې بیا کله لمونځ وکړي حشاج پشاج طبیعت برابر او عجبه بله درته کوم حجاج بن سقلو ډېر لوی ظالم تېر سوی په قلم لیکلي 1,00,000 کسان مې ناحقه وژلي یو وخت د خپل جلاد ته ویل چې کوم څوک مې وژل هغه چې ویل د فلاني سړی ونڅېده مړ خیر هغه فلاني سړی ول صحیح د ټیک حجاج بن یوسف 4-5 ورځې بعد هغه سړی بیا ویل بیا جلاد راوغوښتو ما درته چې د فلاني سړی مړ که تا ونه دي وژلی خیر خو به هغه ورته خبره داسې ده ما ونیوی ما راوستی ما واژي خو ما لاوال ورسره وکړ ده راته ویل داسې سهار راپور لمانځله ولاړم په جومات کې لمونځ وکړئ بیا پلانی ځای ولاړم پلانی اوس دا یم تا ونیولم ول ما لره د الله د رسول حدیث په یاد رالی چې کم سړی په جومات سره سهار لمونځ وکړي الله رب العزت حفاظت کوي نو دلته د الله رسول فرمایي الله یې حفاظت کوي دلته زه راولاړ سوی ما دی وژلی وای نو د الله د رسول خبره نه غلطېدله حجاج بن یوسف ډېر لوی ظالم سړی ډېر لوی ظالم هغه د خپل جلاد ته ډېر شکار دی ماشاءالله د قرآن حافظ و تنوي صاحب فرمایي په شپه کې به 300 خالي رکعتون نفل لمونځ کوئ 300 رکعاته نفل د خالي په شپه کې کول د قرآن حافظ ولو لیکن اوس ظالم د جهان ظالم مړو خوند ورکوي دلته دا سړی په دې وجه پرېښوی چې د پیغمبر علیه السلام خبره خلاف کیږي د الله رسول فرمایي څوک په جومات لمونځ وکړي الله رب العزت حفاظت کوي دلته تا ماته دی مړ که نو ستا د وجې د الله د رسول خبره غلطېدله خلافېدله ول ډېر ښه کار دی وکړي نو که دې سړي لمونځ نه وی کړی دی بچاوېدی الله بچاوي بچاوېدو د اسباب تر دنیا تر حد پورې درته وایم دا نه بچاوېدی چې خود حجاج بن یوسف رقم ظالم هم را ولاړ سلو د هغه لمانځه د وجه دی پرېښوی نو لهذا چې کله موږ سهار راپورته کېږو د ناسیتوبه څخه ځان خلاصوو چې راپورته شوې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ووایه بیا ولاړ څه اودس وکړه بیا ولاړ څه خپل جومات وکړه چې جومات دې وکړي جومات بعد تر اشراقه کښېني هم ستا خوښه ده مه پرېوځه د هغه بعد بیا پرېوځه که وایه ډېر خوب راځي سکول لره ځم مدرسې لره ځم دفتر لره ځم بیا ساتکۍ سر ولګوه هېڅ بده خبره نه ده ډېره بده خبره نه ده که څه مطلب تر اشراقه نه دی په کار سړی پرېوځي بیا قرار ولاړ څه مطلب خوب ساتکۍ وکړه ورځ به دې پر قرار یې ورځ به دې خوشحاله یې ورځ به دې روښانه یې ورځ به دې د خوشحالۍ سره مخامخ یې که نه یې موږ ته خپل ژوند را معلوم دی د سپوی رقم ژوند را باندې تېرېږي هغه وجه دا ده د الله او د رسولو خبرو ته مې شا ورګرځولې ده څوک چې د الله او د رسولو خبرو ته شا وګرځوي هغه به تباه وي هغه به برباد وي هغه به ناکام وي خیر الله رب العزت موږ د ناسیتوبه وساتي الله رب العزت موږ ته هغه ژوند را نصیب کړي چې الله رب العزت په هغه راضي کېږي محمد رسول الله مبارک راضي کېږي او پر هغه ژوند باندې الله رب العزت بیا زما او ستا د نجات فیصله وکړي الله دې د ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې پر دې تورو موږ ته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ووایي لا اله الا الله محمد رسول